السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. سالم کوکو عزتمنو په اختر کې پوره غلطه ویډیو راغلې ده. عزتمنو زه تاسو کو چې کتل غواړم چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه کوم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې وسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو سالم کوکو څه د تعارف محتاج نه دی، د پاکستان یو مشهور ټیک ټاکر هم دی. ډېر کسان عزتمن د زنه ورسره مینه هم ساتي، ډېر کسان عزتمنه خوښوي هم او مینهواله دا هم د خلکو نه پیسې په دغه طریقو باندې خوري، خلکو ته خاندي او هر کس ته عزتمن نازونه او اداګانې کوي. اوس عزتمنو په سوشل میډیا باندې د دغه شانتې ویډیوګانې مخې ته راځي چې ویل کېږي چې دا د سالم کوکو پوره غلطه ویډیو ده چې موږ عزتمنو په خپله باندې خو وکتله. نو واقعي خبره چې دا سالم کوکو مکمل غلطه ویډیو وه چې مینهواله ویل کېږي چې دا یعنې په دوبۍ کې ورسره خلکو سازه کړې ده چې مینهواله موږ په خپله باندې ټول حقیقت وکتلو. خو مینهواله اول چې ډېره سخت په مشکله باندې مې پیدا کړې ده. خو چېرې تاسو کتل غواړئ نو زموږ دا ویډیو چې څه ګورئ نو ماشومان یې مه ګورئ. مینهواله چې دا نو دا د سالم کوکو پوره غلطه ویډیو داسې ده چې چا ورسره سازه کړې او بیا کیمره باندې بېقاعده شوې ده چې سالم کوکو ته د دې خبرې علم نشته او شاید چې اوس ورته پته ولګي. مینهواله دغه ته په سوشل میډیا باندې هم ویل کېږي چې د سالم کوکو پوره غلطه ویډیو راغلې ده او په سوشل میډیا باندې عزتمنو موږ پیدا کړه په ډېره مشکله باندې د یو کس سره مو رابطه وساتله، هغه موږ ته راولېږله چې راویې لګله نو زه پې شکي شوم چې دا یعنې د سالم کوکو نه ده. مینهواله که چېرې تاسو کتل غواړئ تاسو په خپله باندې هم وګورئ او په خپله باندې به هم تاسو ووایئ چې او واقعي خبره ده چې سالم کوکو ده او که نه دا د بل چا ده. حتما راسره لاندې په کمنټ کې خپل د وټساپ نمبر شریک کړئ، موږ به تاسو ته په وټساپ باندې در ولېږو. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.